يهوديانو چې دي مسلمانانې په جنگ باندې وروستي دي او په خپله ورته تماشې ته ناست دي. د پاکستان او افغانستان چې کم جنگ روان دی نو دا د یهودو یو غټ چال دی چې مسلمانان یې دلته په جنگ باندې ورورستی دي او هغه ورته هلته په تماشه باندې ناست دي، ځکه چې هلته د اسرائیل وینا ده چې موږ د افغانستان چې دی مدد کوو. دلته د پاکستان سره چې دی امریکا ولاړ ده. کالته کې تاسو وګورئ نو اسرائیل او امریکا چې دی هغه پلار وزوی دي او دلته کې یو د یو سره ولاړ دی او بل د بل سره ولاړ دی. نو هغه زموږ په تماشه باندې ناست دي او دواړه طرف ته چې مري نو دواړه طرف ته چې دی مسلمانان مري او هلته کې ګټه چې ده هغو یهودو ته چې دی هغو ته میلاویږي، دغه شانتې انډیا ته چې دی هغو ته د دې ګټه میلاویږي او دلته دواړه طرف ته چې دی مسلمانان مري. او دلته کې موږ قسمه قسم پوسټونه چې دي دا شیر کوو چې دا تاسو وګورئ افغانستان چې دی د هغې اسرائیل ملګرتیا وکړه او دا اسرائیل دی او دا د دې د وجې نه هغه دا قسمه ویډیوګان او دا قسمه پوسټونه او دا قسمه خبرې کوي هغوی چې په دې په منځ کې چې دی اختلاف پیدا شي. دواړه طرف ته مسلمانان دي، دواړه طرف ته هغو کلمه وایي، دغه شانتې دواړه طرف ته چې دی مسلمان ملکونه دي. بیا بله غټه خبره پکې دا ده دواړه طرف ته پښتانه دي، دلته پاکستان کې هم پښتانه دي او هلته افغانستان کې چې دی هم پښتانه دي. د پښتنو په علاقو باندې چې دی په دې باندې جنګ دی، که د افغانستان نه ګولۍ راځي او په پاکستان باندې لګي نو دلته هم په مسلمانانو لګي. دا داسې نه لګي چې ډایرکټ په آرمي باندې لګي او آرمي والا پکې مري. عوام چې دي عام عوام هغه به دې کې مري. که د پاکستان د پوج ګولۍ راځي او په افغانستان کې لګي نو دا په طالبانو نه لګي، هلته کوم په عوامو باندې لګي. که یو طالب مري نو لس چې دی هغه به ورسره عوام چې دی دا به مري. نو دواړه طرف ته چې دی په دې کې مسلمانان مري. موږ به دوا دا کوو چې دا جنګ چې دی دا ودرېږي، ځکه چې هر ټایم د دې په یو بل باندې حملې دي خو دلته په نوم باندې مسلمانان هغه په موږ باندې حکمرانان هغه د پیسو دپاره چې دی هغه خرڅېږي، هغه د دې په چالونو کې چې دی په دې کې راځي. نو دا اوس د پاکستان او افغانستان جنګ دی او هلته کې ګټه چې ده د اسرائیل او امریکې ته چې دی هغو ته میلاویږي. تاسو راسره خپل رایه چې دی هغه لازم شریک کړئ.